بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. زموږ نننۍ ویډیو د هغه مریضانو په حق ده. کوم مریضان چې کلودي شي نو هغوی خرړار کوي، هغوی خراټې اخلي، هغوی ته د سنورینګ مسئله نو د دې په وجوهاتو کې موټاپا، د پوزې په پوزه کې غوښه یا نیزل پولیپس، د هډوکي کوږوالی یعنې ډي ان اس او ساینس الرجي دا د دې په وجوهاتو کې شامل دي. نو که چېرې په جنرال کنډیشن کې که یو څوک خراټې اخلي، چاته د خراټو د سنورینګ تکلیف وي، نو تاسو اوپیم 1M کې داسې مریضانو ته هر 3 ورځې پس ورکولی شئ. دویم چې زموږ کوم میډیسن دی هغې ته کلکریا کارب وایي. کلکریا کارب د داسې مریضانو لپاره بهترین میډیسن دی چې د چا وزن سیوا څوک د موټاپې ښکار وي، نو تاسو دغه کلکریا کارب په 1M کې په هفته کې یو خوراک داسې مریضانو ته ورکولی شئ. نیکسټ چې زموږ کوم میډیسن دی هغه لیمنا ماینر دی. دا لیمنا ماینر تاسو داسې مریضانو ته ورکولی شئ چې د هغوی پوزه بند وي، هغوی ته په پوزه کې د غوښې شکایت وي. تاسو لیمنا ماینر په 30 ساعت کې 10 څاڅکي سهار غرمه ماښام داسې مریض ته په مړه باندې په لږ شان اوبو کې ورکولی شئ. نیکسټ چې زموږ کوم میډیسن دی هغوی ته اټیو کریم 30 طاقت کې ورکولی شئ. دغه اټیو کریم تاسو 30 طاقت کې راواخلئ، د دې 10 څاڅکي سهار غرمه ماښام په لږ شان اوبو کې په مړه باندې تاسو داسې مریضانو ته ورکولی شئ. ګرانو کتونکو، همدې سره د خپل صحت خیال ساتئ. اجازت غواړم د لوی الله په امان.